خپه کېږئ مه، ږیره خریل ګناه ده، ګناه کبیره ده، بلکې ږیره خریل یوه ګناه نه ده، دا ډېر ګناهونه دي. اما دا خبره په نیک نیتۍ ده، ملګري تپوس کړی دی په نیک نیتۍ ده، د ستاسو سره د مینې په بنیاد درته وایم. ږیره خریل خو یو حرام نمبر یې. دویم دا ده چې په حرامو پیسې ورکول، یا به په نی باندې خرئ او یا به په بلیډ باندې خرئ، نو په دواړو دنه پیسې دي، نو په ګناه دنه پیسې هم لاړې. دا دویمه شوه. دریم دا دي چې دا ګناه د خلکو مخکې ښکاره کړې، بعضې ګناه خلک پټه کړي، دا ته ښکاره کړې، دا دریم نمبر ګناه شوه. څلورمه دا ده چې بعضې ګناه خلک یو ځل کړي، دا ته همیشه کوي. څلور شو. پنځمه ګناه څه ده؟ پنځمه ګناه دا ده چې تا ته د خریلې مخ ښکلی ښکاري، حالانکه دا د پیغمبر د ګیره ښکلی شکل خدای خپل پیغمبر له خوښ کړی، دا خریلې مخ ته ښکلی ښکاري. او شپږمه ګناه څه ده؟ په د دې خریلو مقابله کې چې کومه ګیره ده هغه ته سپکه ښکاري. نو د غټو شپږو ګناهونو مجموعه شوه. نو زما خو تاسو سره محبت دی او ستاسو ما سره مینه ده، نو زه درته دا درخواست کوم چې چا هم ګیره نی نو د نه نیتو کې وپرېږدئ، د پیغمبر سنت وي. قسم دې السلام علیکم مرګرو. داسې چلو که نه چې زه دقه ځای کې ناست وم، جامت مې راغټ شو، دا فیسبوک مې کته او ما یې جامت کومه که نه، او په دې کې دا د شیخ صاحب بیان راغی. دې بیان ته مې غوږ کېښوده او داسې د الله پاک شانو چې دا بیان څنګه ختم شو چې دا پاڼه مې داسې کړله، نو زمونږ د ضلع بډاګرام قاري یوسف صاحب چې دی د هغه بیان ورپسې راغی، او دا دواړه بیانونه چې ونو دا د ګیرې په باره کې، او دې دواړو ښه په ډیټیل سره خبره کړله. نن ما دا د شیخ ادریس صاحب دا بیان تاسو ته واورو، په بلې ویډیو کې زه هغه تاسو ته اورومه کوم چې زمونږ د ضلع بډګرام قاري یوسف صاحب کړ دی د ګیرې په باره کې. نو لاول خو زه د دې دواړو علماو شکریه ادا کومه چې دو داسې په ډیټیل سره خبره کړله. مونږ خو داسې خبرې ډېرې اورېدې دي، ولې هغه وایي زمړه ستا ګیره نشته دی، نو ته اوس ته خبرو کولی شوې، دا دی او هغه دی او طلاقه ده او فلانې او دینګړې که نه. چې مونږ وایي زه سړیه چې ستا ګیره ده نو تا څه توره کړله. نن دو داسې په ډیټیل سره خبره کړ ده که نه، زما مخې له چې دا راغله په لاولې ځل منې دا ما واورېده، او زه بیا پاسېدلمه ما دا ګیره خریمه، نو اړه مې ونه شو، لکه بلیټ مې راغستی و، خو بس اړه مې سمې ونه خوړه. نو زما خو دا فیصله ده چې زه به د نن ناپله ګیره نه خریمه، او زما چې څومره ملګري یې څوک چې ګیره خرئ، دا دواړه بیانونه به زه شیر کومه. نو په دې کې هم تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې څومره ملګري ما سره سره لاول نه زه او ورپسې تاسو نور چې کوم یئ هغو دا فیصله کوي چې یاره واقعي سره مونږ به ګیره نه خریو، ځکه چې شپږ ګناهونه دي. نو داسې په ډیټیل سره په مونږ باندې داسې یو عالم چېرته پېښېنه و چې هغه صحیح د رورای په جوړ باندې ښه په مینه باندې مونږه پوه کړی دی. نو بیانونه خو به تاسو ډېر اورېدي، ستاسو مخې له به راغلي، خو هغو د تنقید په ذریعه باندې بیان کړل دی چې دا جو ګیرې نشته دی او دا جو داسې دي او دا هغسې دي. نو هغسې ګوره خلق عمل نه کوي، او چې په مینه باندې بیان وکړي که نه، دا اوس د څومره په مینه باندې خبره وکړله، نو زه خو یم چې دا بیان یو سړی واوري نو هغه به چېرته هم بیا ګیره نه خوري، ځکه چې وخت سره ما ګیره خرله تقریبا دا زما